والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب فی اسباغ الوضو، باب د په بیان د اتمام او اکمال د وضو کې د اودس کې. اسباغ پوره کېدل ته وایي، په معنا د اکمال سره هم راځي، په معنا د اتمام سره هم. اکمال او اتمام کې دا فرق دی. اتمام پورا کېدلو د شی ته وایي په کم کې، او اکمال پورا کېدلو د شي ته وایي په کیف کې. پلانکې سړی کمال ته ورسېده، معنا دا ده چې کم کیف کې عظمت شان ته ورسېده. او الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. د اکمال په کیف کې او اتمام په کم کې. هلکه تاسو پرې پوه شئ. نو د اسباغ درې معناګانې دي. یو دا دی چې اندام یو ځل پوره وینځي. دویم دا دی چې غوره زیاته کې او تهجیل د دیزې پورې وینځل فرض دي، دیزې پورې وینځي. خپې د ګیټ کو پورې دي، د دې ځای پورې وینځي. هلکه تاسو په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دویمه معنا یې د تعالی د غرې چې کوم ځای قیامت ورځ باندې برېښنا کوي هغه زیات کړي. ابو هریره حدیث دی، هغې نه معلومېږي. دریم دا دی چې اوبه په تندي واچي، او د چې مخ وینځې یا د اودس نه وروسته اوبه په تندي راتوی کړي، دې ته هم اسباغ وایي. تاسې پرې پوه شئ. د اسباغ په اول معنا سره فرض دی چې اندام پوره یو ځل وینځل، او په دوو وروستنو معناګانو سره اسباغ مستحب دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى على المساجد إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. دا حدیث علی ابن حجر نه روایت دی، او هغه روایت کې د اسماعیل ابن جعفر نه. دا اسماعیل ابن جعفر انصاری ثقة ثبت، ثقم دی او حافظه یې مضبوطه ده. هغه روایت کې د علاء ابن عبد الرحمن نه دا صدوق دی. صدوق معنا کمزورې درجه ده، ضعف ته نږدې دی. او هغه د پلار نه روایت کوي چې عبدالرحمن دی، هغه د ابو هریره نه روایت کوي. هلکه پرې پوه شئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا. آیا تاسو ته نه ښیمه هغه څه چې الله محو کوي په هغې باندې ګناهونه، خطایا نه صغایر مراد دي. ویرفع به الدرجات، او خدای په دې درجې اوچتوي. قالوا بلا یا رسول الله، ولې نه موږ ته وښیه د خدای پیغمبره؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته: اسباغ الوضو، اکمال د اودس کوئ. علی المکاره، په سختیو کې. مکاره درې معنا دي. یوه معنا د مکاره قلت الماء، چې اوبه کمې یم تاسو اودس پوره کوئ. دویمه معنا شدت برد، سخت یخني اوبه بدې لګي م اودس پوره کوئ. او درېیمه مکاره دا معنا اوبه ډېرې ګرانې خرڅېږي، قیمت یې ډېر زیات دي، هم اودس پوره کوئ. دا نه ده چې له خپې غوړې کوئ. هلکه پرې پوه شئ. وکثرت الخطا، بل چې درجې پې اوچتېږي او ګناه پې معاف کېږي، ډېر قدمونه اخیستل دي. للمساجد، خطا جمع د خطوتن د قدمونو ته،
د دې دا معنا نه ده چې کور نه ځي واړه واړه قدمونه لچ ډیر شي غټ غټ معنا نه، معنا دا د کور دی د جماعت نه لري دی او قدمونه ډیر اخلي نو دې سره درجه اوچتي. و انتظار الصلاه بعد الصلاه، یا د یو مانځه وروسته د بل مانځه انتظار. د دې دا معنا نه ده چې جماعت کې مونږ کو بیا ناس او صد بل مانځه، مطلب دا چې جماعت پورې زړه وتړه، کور کې دی خو انتظار کې چې کله به د مانځه ټیم راځي. ځکه حدیث کې چې دی چې هو کسب د عرش د سوري د لاندې یو پکې هغه دی وقلبه معلق بالمساجد، زړه جماعت پورې تړلې، کور کې دی ناست دی کنه، اوس خبره نه ده. فذلکم الرباط، دا رباط ته خدای قرآن کې ویا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کوي، صبر کې غالب شي، ورابطوا د اسلام د سرحداتو حفاظت کوي. رباط یا رباط تربط نه دی، ربط تړلو ته وای، او رباط دی ته وای ربط الخيول على الصغور، په سرحداتو کې ځان او اسونه تړل، د دشمن انتظار کول چې دشمن راشي او زه به حمله وکم، دې ته څه وای؟ رباط وای. مجاهدین د اسلام په سرحداتو کې ناست دي چې دشمن حمله کوي موږ به حفاظت کوو، دې ته څه وای؟ رباط، رابطه. نو دا رباط شو چې ته د مانځه انتظار کې او دس کې، او مطلب دا چې قدمونه اخلي جماعت. د رباط سره د دې تشبیه ولې ورکړه؟ یلکانو رباط دې ته وایي چې سرحد ساتي چې دشمن حمله ونه کړي. نو مرابطین دا محافظین د ملک د دشمن نه، او ستا هم دننه یو د ښکاره دشمن دی یو د پټ دشمن دی. پټ دشمن دی نفس دی، او ښکاره دشمن دی شیطان دی. او ته چې دا کارونه کوې زړه دې جماعت پورې تړلی، د پټ او ښکاره دشمن نه دې ځان محفوظ کړی، خپل ایمان او زړه دې محفوظ ساتلی دی د چا نه؟ د دشمن نه. نو ځکه دې ته رباط وایي. وفي الباب عن علي، دا د علي رضی الله حدیث مسند بازار کې د عبدالله په ټولو صحاحو کې شته، د عبدالله ابن عمر روایت ټولو صحاحو کې شته، ابن عباس روایت ترمذی کې ده، او د عبیده و یقال عبیده ابن عمر مسند احمد او بازار کې ده، و عائشه او د عائشه روایت مسند بازار کې ده، او د عبدالرحمن ابن عائش او د انس رضی الله عنه روایت. دا عبدالرحمن ابن عائش روایت امام بغوی په شرح سنه کې ذکر کړی، د انس رضی الله عنه روایت مسند بازار کې ده. الکه تاسو خبره پوهیږئ کنه؟ قال ابو عیسی حدیث د ابو هريره حدیث حسن صحیح، او د الله ابن عبد الرحمن هو ابن یعقوب الجهنی ده، او دا ثقه ده عند اهل الحديث، د حدیث د عالمانو باندې باندې دا ثقه ده. تاسو خبره پوهیږئ کنه؟ پوهیږئ. باب المندیل بعد الوضو، باب د په بیان د رومال استعمالولو کې د اودس نه وروسته، عبارت حذف د مضاف سره ده. باب استعمال المندیل بعد الوضو، رومال استعمالول د اودس نه وروسته چې مخ او لاسونه په وچه، دا جایز دي کنه؟ دي جایز. مندیل د ندل نه ده، ندل خیرو ته وایي وسخ، مندیل باندې ازاله د خیرو کیږي ځکه ورته مندیل. ائمه ثلاثه وایي چې مندیل استعمالولو کې هیڅ باک نشته، دې پورې پوه شئ. او امام شافعي رحمه الله وایي نه استعمالول مستحب دي، ترک مستحب دي، دې پورې پوه شئ که په پوه نه شئ. اشهر روایت د امام شافعي صاحب نه ده. او په بعضې وختونو کې استعمال مستحب دی چې ضرورت دی د ګیرې د وچولو، او زمونږ د مذهب کې قاضي خان وایي لا باس به، او صاحب د بحر الرائق وایي لم ارى من صرح باستحبابه سوا صاحب المنیه. صاحب د منیه نه علاوه زمونږ مذهب کې چا د استحباب قول نه دی کړی، البته د اباحت قول شته چې مباح دی، ثواب ما پکې نشته. بعضې وایي نه به استعماله، ولې؟ ځکه دا د اودس اوبه دا به وزن کېږي، عملنامه کې قیامت پر ورځ به د دې وزن کېږي، نو سره وچه
الکه په پوښي نو جواب دار چې په رومال دی و چکړي یا دی په دسپاک و چکړي نو چته ورکه شوي خدای په علم کې خوشته کنهستا بیا هم تلل کېږي الکه په پوښي خو غوړه دار چې آثار دا او دس په مخ باقی پاتې شي څه شي آثار دا او دس په مخ پاتې شي او یو حدیث هم دی او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه مندیل وړاندې کاغه و انکار وکړ بعض عالمان وی چې دا انکار د دې وجه نه وکړو چې ګرمي و چې دا یخي وبه مې په دې مخ پرتی او په دې لاسونه بهر تقدیر اباحت اشته او د سنتیت او د استحباب قول زمونږ مذهب کې راجح نه دی ضرورت تو چا استعمال کې سبدی پکې نه یا رومال استعمال کو یا د صادر پیس کې استعمال کړ دواړه حدیث کې راغلي دي او دې باره کې چې څومره حدیث دي ټول ضعیف دي دې کې دوه حدیثونه ذکر دي یو د عائشې او بل د معاذ ابن جبل او دواړه ضعیف دي نور حدیث هم شته دې باره کې هغه ټول ضعیف دي روایت پکې ټول ضعیف دي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه ينشف بها بعد الوضوء وفي الباب عن دا عائشه رضی الله فرمای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره یو کپڑا وا ينتشف بها چې او چول وای په هغه باندې اندامونه بعد الوضوء دا او دس نرست الکه په پوښتنه لیکن دا روایت ضعیف دی ولې ځکه دې روایت کې ابي معاذ د زهري نه روایت کوي ابي معاذ ضعیف دی بل زید ابن حباب پکې راغلی دی هغه کوپی راوی دی او خراسان والا هغه باره کې صدوق ویل شوی دام ټیټه درجه ده د ثقت او کمزور درجه ده او په دې باب کې د معاذ ابن جبل روایت هم شته تاسو په خبر باندې پوهیږئ کنه پوهیږئ او د معاذ ابن جبل حدیث رست را روان دی ورپسې قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدي بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عقبة بن حميد عن عبادة بن المسيب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې اودس وکړو نو مخې وچ کو بطرف ثوبه په یو طرف د خپل کپڑے د ثوب نه مراد صادر دی د صادر په یو طرف مخ وچ لیکن دام ضعیف دی ځکه دی کې زیاد ابن انعام دی دا افریقی راوی دی او ضعیف دی او عتبہ ابن حمید دا بصری دی او عباده ابن نسی دا ثقه دی تاسو په پوښی نو دا روایت تم ضعیف دی قال ابو عیسی و هذا حدیث غریب امام ترمذی چې کوم حدیث ته غریب وو یا په معنا د ضعیف سره و اسناده ضعیف اسناد ضعیف دی بل د ذوب وجه دا چې رشدین ابن سعد راغلی دی پکې عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم افریقی یضعفان په الحديث دا دواړه ضعیف ګڼل کېږي په حدیث کې قال ابو عیسی حدیث د عائشہ لیس بالقائم قوت نه دی ولا يصح عن النبي صلی الله علیه وسلم په دې باب کې څه و ابو معاذ یقولون دا سلیمان ابن ارقم دی دا ضعیف دی عند اهل الحديث وقد رخص قوم من اهل العلم او اجازه ورکړي دا یو قوم د اهل علم د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن بعد مو درستانو خلقونه بالمندیل په استعمال المندیل د رومال په استعمال کې بعد الوضوء دا دس نرست ومن کریو چا چې بد ګړلې انما کریو من قبل انه قیل چا چې بد ګڼل د دې وجه نه چې ویل شوی دي چې ان الوضوء یوزنو دا د صوبو وزن کیږي وروي زارګان سید ابن مسیب او زهری راځي واشه لیکن دا چې وزن بیان کیږي الکه په پوښتنه د دې رسته حدیث کې دی وای قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن سالمة عن الزهري قال انما اكره المنديل بعد الوضوء لان زبط غانا ما استعمال د رومال پس او دس نازک چې او دس وزن کیږي نو جواب دار چې وزن بیان کیږي خدای نو موږ عمل سر چې وزن کیږي نو په موږ هم د سیناس یو چې ورک نشي موږ کو پرونه ماسبخین خو بیا ورک نه بنو وزن کیږي علم الله خوشته کنه
هغه وبم چې په مندیل پورې ون خطلې د رومال پورې هغه چاته ورکیږي نه په علم الله. الګا دې حدیث کې یو ټکی راغی. محمد بن حمید وی حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن جرير وی ما ته حدیث بیان کړی د علي بن مجاهد عني زمانہ روایت کوي او دې زما په نس ثقه ده. علي بن مجاهد وی دا جرير وی جرير ابن عبد الحمید کوپی دی او ثقه راوی دی او په آخر وخت کې علما وی حافظه کمزوري شوی و نسیان پر راغلی و دا اول وخت روایتونه مقبول دي. نو جرير وی دا حدیث ما ته علي ابن مجاهد بیان کړي او عني علي ابن مجاهد ما نه روایت کړو او بیا ما نه ير شوی او د ما ته روایت وکړو وهو عندي ثقه دا زما په نس ثقه ده لہذا د خبره صحیح ده. د ما ته ویل چې تانه مې دا حدیث اورېدلې دی الکه به پوه شي نو هغه د دنه روایت کړی دی د اوس بیت ته د خپل شاګرد نه روایت. تاسو په خبره پوه دا قسمه دا یو مساله ده د دینه تعبیر کیږي په روایت بعد النسیان سره د هیر نه لسته څوک روایت کوي دي ته څوی روایت بعد النسیان دا قبول دی کنه دی قبول. امام مالک او امام شافعی رحمه الله وی دا قبول له امام ابو حنیفه وی نه قبلی کی. دار قطنی په دې باره کې یو مستقل رساله لیکلې ده چې راوی روایت کې بعد النسیان. شان ورشا کشمیری رحمه الله وی دا معتبر ده روایت بعد النسیان معتبر ده. ولی دلیل دار چې زمون مذهب کې امام ابو یوسف رحمه الله جامع صغیر کې ډېرې مسلې چاته بیان کړي امام محمد ته او بیا وروسته ته هېرې شوې وي او امام ابو یوسف د امام محمد نه روایت کوي او هغه مسلې معتبرې دي. معلومه شوه چې روایت بعد النسیان څه دی معتبر دی. په دې باندې پورا بحث ماره په سنن کې مولانا یوسف بنوری رحمه الله کړی دی. تاسو په پوه شئ بس بکو بابا ما یقال بعد الوضو او دس نروسته وکم دعا کې